قرآن مجید نازل شو او عقید و جهان فرمال یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا او قرآن مجید نازل شو نو بیا عقید و جهان ته مسل روان دي شو صحابه د قرآن مجید د پاره ویني توی کړي صحابه د قرآن مجید د پاره قرباني ور کړي ز خپل بچي جمعه ته نشم را لېګلې ز خپل معصوم مولانا اکرام الدین صاحب له نشم را لېګلې ز خپل معصوم جمعه ته نشم را لېګلې د صحابه قربانه د قرآن مجید د پاره وختي مې یو ټکی د خبیب رضی الله تعالی عنہ کته د زړه مې وسره درد وکړ چې مولا دا صحابه تاسو څومره لوی خلق پیدا کړو دومره د قرآن مجید د پاره قرباني چې یو ځل وته عمر فاروق تعالی عنہ وی چې خبیبه تا د دین اسلام د پاره څه قرباني کړې ده تا قرآن مجید د پاره څه قرباني کړې ده وی خبیب رضی الله تعالی عنہ وتدا شات لمن روچتا کا لو چملاته ول عمر فاروق تعالی عنہ کته عزت مند کند پکې جوړ شوی وی کندې نو تاسو ته وکړو چې خبیب دا والی وی خبیب رضی الله تعالی عنہ وته وی چې زکه مالک سره زما دا مالک يهوديو او چې کله ما په قرآن مجید ایمان راوړو او د الله پر رسول می ایمان راوړو نو د به ماله سزا راکوله خو زما سزا څنګه وه دا واورئ په خوله ویله مسان دی او ستاسو اورېدم ډېر اسان دي وایي زما دا مالک نو جي وایي دا لوارو ده به اوسپنې جوړولې نو چې کله به په اور باندې هغه اوسپنې ګرمې کړي او جوړې به کړي لکه مو خیال کړي دي لوار سره ټاټکي کې اوبه پرتې وي نو هغه اوبو کې هغه اوسپنه ورخغه کړي نو چس اواز ډاري کړي نو خبیب رضی الله تعالی عنہ وی چې زما دی مالک به اوسپنې په اور ګرمې کړي نو هغه به زما په وجود باندې یخولې ماله به په وجود داغونه راکول بیا چې به کومې سروټ کې تیارې شوې کومې سروټ کې نو هغه به وایي ما ته په ځمکه واچولې او زه به په شا باندې اوده کم اوې راپاسېدو ته به یې نه پرېښودم زما د ملا په وینه زما د ملا په پیپو او زما د ملا په وینو زمو باندې به هغه سروټ کې مړې شوې خو زه بیا راپاسېدو ته نه پرېښودم و یو ځل مې دا مالک چته تلو نو خپلې ښځې ته یې په حواله کړم و راته یې ویل چې د خبیب رضی الله تعالی عنه له به نن ته سزا ورکړې اجازت دی مولانا صاحب دی له به نن ته سزا ورکړې نو وایي ما ته د خپلې ښځې وي چې زما دا خاوند نه دی دې په سزا ورکولو نه پوهېږي تاله به زه نن سزا در کومه چې سزا څه ته وایي نو خبیب رضی الله تعالی عنه وایي د اوسپنې سنبې یې راوغوښتې او په اور باندې ګرمې کړي وایي د سر په دې سرمنه کې به یې راله راومنډلې وایي په سر یې داغونه راکول وایي زما به یو چغه په اسمان لګېده خو وایي چې په د سر دې سرمنه کې ما له د اوسپنه راومنډله په بل طرف پې رانه وویسته او هغه تکالیف چې ما ته ویوي د قرآن مجید نه ووړه د الله د رسول نه ووړه دین اسلام پرېږده وایي ما به ورته وي ما په قرآن مجید ایمان راوړی دی ما په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی دی زه دین اسلام نه پرېږدم وایي ورځې تېرېدې د الله د قدرتونو نظار شمه د مالک دا ښځه بیماره شوه چې د مالک دا ښځه بیماره شوه په ډاکټرانو یې ګرځوله علاج یې چا سره نو په حکیمانو یې ګرځوله علاج یې چا سره نو اخیر یې یو سړي له بوتله وایي هغه ورته ویل چې یاره د دې یو علاج دی خو هغې سره به دا مستقل ښه کېږي نه ټایم به یې ورسره تېرېږي هغه علاج څه دی جي ورته یې ویل دې له به اوسپنه ګرموئ او په سر باندې به داغونه ورکوئ نو بیا به دا ټیک کېږي خو دې سره به د دې ټایم تېرېږي دا مکمل ښه کېږي نه خبیب رضی الله تعالی عنه وایي چې دا مالک مې کور ته راغی وایي یم زه یې راغوښتم وایي ما ته یې ویې خبیبه دا مالکه دې بیماره ده او ماسخوتن چې اوده کېږي که نه نو د اوسپنې سومبه ګرموه او دې له په سر باندې یو داغ ورکوه نو بیا د هغې نه پس اوده کېږه خو زار د هغه صحابو نه شم زار د صحابه کرامو د اخلاقو نه شم چې د الله نبي دا خلق څنګه تیار کړی و چې دا خلق څومره لوی خلق و خبیب رضی الله تعالی عنه وایي چې ما به اوسپنه ګرمه کا او ما به د مالک د سر له راوړو داغ به مې ورکولو
نو یو ځل راته دی مالک وی چې خبیبه ته خو په ما ډېر خوشحاله کنه چې څنګه زما په لاس الله داغونه درکوي. خبیب رضی الله تعالی عنہ ورته په ژړا شو، ورته وی مالک ستا تربیت عام سړی کړی دی او زما تربیت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. مال د الله پیغمبر داسې تربیت را کړی دی، ته زما مالک او ما په خپلو زخمونو نه دي جړلي او چې سومبه ګرمه کم او تاله داغ در کوم نو زه جاړم. زما د سترګو اوښکې تویږي او زه یم چې یا الله زما دا مالکه ښه کا چې دا داغونو نه خلاص شي. ولې موږ له محمد رسول الله د مینې درس را کړی دی، موږ له عقاید و جهان د مینې درس را کړی دی. نو قرآن مجید د الله جل جلاله عظیم کلام دی، دومره عظیم کلام په تمامو کلامونو دومره فضیلت لري لکه څومره فضیلت چې د الله جل جلاله پر تمام کائنات باندې دی. چې چا ختمونه کړي الله جل جلاله دې ورته مبارک وګرځي، الله جل جلاله دې ته دا خوشحالي نصیب وګرځي. اکرام الدین صاحب ته الله جل جلاله دا ختمونه مبارک وګرځي. تاسو ټوله محله دې الله پر ختمونو باندې ډېر ډېر خوش